مال چې ته ګولې وګورې دا وزن مې زیات دی چې دا کم شي. کم ډاکټر له ورځو نو وي ته پرهیز وکړه نو پرهیز زموږ نه کم دی کېږي. یو ډاکټر له ورله مو پرهیز وکړه مې څه نه غوښه به نه خورې، غوښه غوړي به نه خورې، ډوډۍ به د غنمو نه خورې، د جوارو به نه خورې، ډوډۍ مکمل بند، چربي وازګه مکمل بند. مې قبر وکنه او پکې خښ کنه وز بند به شي. جمدې سړی دا خوراکونه ساګ خوره، سلاد خوره، ګوپي. ما وې ته هغه څیزونه خورې مونږ ته ښیې چې هغې ته مونږه بوتاوه وایو. بوتاوه څاروي خوري. ما ته وګوره میں جانور نہیں ہوں انسان ہوں انسان. تا په ما د زناور ګمان وکړه داسې ملامته شو. نه حضرت داسې نه د خدا شی چې دی دا وزن زیاتی او پلان کې ډنګرې. ما وې ملا ته ګوره او د غوښې نه پرهیز ته ګوره، ملا ته ګوره او د غوړو نه پرهیز ته ګوره. خدای خاطر کوه تا چې څه ووایې چې دا شی مې شروع کړ بیماری ټولې ختمې دي، ما ته داسې دارو راکړه چې سره د دې کار وکړي. وي داسې نشته. نو هلته ما وایي مې دا جاپان کې خو هر شی اوریجنلي که نه نو که څه دارو وي چې دا وزن کم کړي. یو دلته یو قسم ګولی یو غټ ډبې خدای چې 100 ګولی وي که 200 ګولی وي ډېرې زیاتې وي. یو وي زما وزن کم شوی دی، بل وي زما، بل وي هغه په کاونټر باندې چې کوم انسان ناست و هغه ته مې ووایي دا بهترین دی په ټولو کې. ځان له یو دغه طرف و د دارو راویغېښتې. ما وی د دې خوراک به څنګه وي؟ وایي په دې لیکلي دي په جاپانۍ کې. مې ته په جاپانۍ نه پوهېږم ما ته ووایه. وایي دا 5 ګولی سحر په ناره، 5 غرمه په ناره او 5 ماسخوتن په ناره. مې چې ناره دې پکې وې سره یې وخوړه. مونږ ناره ماره نشته. یاره سار به مې چې ته ګزاره وکړه ماسخوتن به ډوډۍ وختي وخوړه زه پېشمني لږ خوراک کوم به مې ونه خوړه نو سار به مې بیا دغه په ناره 5 ګولۍ والې. نو غرمه ناره کم ځای ده او ماسخوتن اخره کې مې ډبې بل چاله ورکړه مې که ته په ناره خورې وخوره مونږ له ناره ماره نه میلاوي. ډوډۍ د چا لاس کې روایه؟ ما خو تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم چې دا څومره خلک. ما یو ځل یو سړي ته ووایي مې تاسو چې ناجوړه کېږئ نو د لوږې د لاسه ناجوړئ. دا ټول وایي که نه دا مولا کم د لوږې به مړ شي، لوږې به مې لوږې به ته مرې، مونږ د لوږې نه مرو، مونږ به د خېټې نه مرو. نو ما هغه ته ووایي مې ګوره چې ته ډاکټر له لاړ شي تا ته څه لیکي د طاقت دارو، وټامن A کم دی، B کمه ده، C کمه ده، کیلشیم کم دی. خو تا کې به څه نه څه په وینه کې او په وجود کې کمی وي نو تا ته هغه طاقت ګولۍ لیکي. نو شی نه خورې، خوراک دې کم دی، کمزور دی، بوتاوي متاوي خورې. ګوپي کې به څه طاقت یې خدای ته وګوره، په تورو باټینګڼو کې به څه طاقت. نو دا د طاقت څیزونه نه دي، داسې خېټه ډکوي. پوه شئ. ما یو ځل مدینه منوره کې قانع صاحب خبرې رانه اوږدې شوې. حق په مدینه منوره کې ناست سړی دی چې کم ګیس سلنډر والا دی نو هغه د فاضل دیوبند هم دی. ملاقات به ورسره وکړي، مشر سړی دی. ما ښه چې لاړو هغه ګیس سلنډر راغېسته. مې دا سړی دی وي یو سلنڈر نہ بل تا گیس ڈکا ہوا دا بل نہ بل تا ڈکا ہوا. ظفر علم میں آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں جی. میں نے سنا ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند سے فراغت وہاں سے ہے. سینیوڈا بولا ہاں جی بالکل. ایسے خوشحال سر میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ چکا ہوں، میں نے دور حدیث فلان 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 شیخ سے پڑھا ہے، میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہوں. میں اچھا دیوبند کا فارغ التحصیل گیس بھرواتا ہے؟ ٹوش ٹوش ٹوش. تم نے پڑھائی وہاں اس لیے کہ گیس بھروا، سلنڈر بھروا، اس لیے یہاں ہے. ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی کوچے اور گلیاں تو بہت پیاری لگتی ہیں ماشاءاللہ. مدینہ منورہ کی خوشبو سے ذہن معطر ہو رہا ہے، انوارات برکات نازل ہو رہے ہیں. کوئی انکار نہیں آپ جیسے شخصیت کو دارالعلوم کے دیوبند سے فارغ التحصیل کو یہ کام کرنا مناسب نہیں. بس ماته وی نن نفس سترګې دې راله وغړول. مې دلته چاته ماشومانو طالب زبر ابا زبر با شروع کا ګیسونه مه ډکوه. نو ډېر لاړ شي څوک د عطرو دوکانونه وکړي،
څوک د ګیسونو دکان څوک د پټکو درس شروع کې بھائی جان درس شروع درسونه دویم ټیم کې شروع کې مدرسه مونی او چې اسم نی مړنو مدرسه النساء جوړه کې صفو بزده کې کنه خپل علم بخو په پوخ کې کنه شیخ النساء په 5 ورځو کې دن نه جوړ شي دا سه با چته لس 15 شل کاله پس دنه شیخ الحدیث جوړیږي او چې مدرسه البنات ته جوړ کړه به ادبی دی مافي په 2 کاله کې دن شیخ النساء نه جوړیږي بای پاس کې درنه جوړیږي خدا علم خدمتو کې اخلاص او جذبه سره دا یو اخیری خبر دویم څه زما د رور د حضرت ابو هريره ذکر مدرسم ډېر بهترین پته نشتا چې زمونږ رور مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب ته الهام شوی دی که څه شوی دی چې د مدرسې نوم هم جامعه ماشاءالله ابو هريره کې څه چلو ابو هريره عالم عابد زاهد ذاکر متقی شیخ الحدیث ته رسول الله مبارک مولا لقاری لیکلی دی په مرقات کې وګوره په حالاتو کې چې ځان له یو مزه جوړ کړي اوس خو تسبیح دی کنه یو مزه جوړ کړي مزه کې له زر غټه ور کړي وي یسبح بها پاغه به الله تسبیح وي روزانہ حضرت ابو هريره 12000 کرت استغفار بوي روزانہ او تر سوچ به 10000 کرت ذکر د الله نو کړو د کې د بنا دقه صفت د عاجزه بزان کې پیدا کې اخیری خبره د ابو هريره چې کله وفات کېده وخت لګ دی یو پسې بل یادېږي نو جاړي چغې وي زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات کېږي بلکې وفات خورستو خبره ده بیبي سوي تاریخ وګوره سه کتاب وګوره مطالعه کې بیبي وای چې حضرت امام ابو حنیفه به تهجد کول منظر اوس زماسترګو کې پروت اوس هم وګدا ګیرا وا تهجد نه پس په قبله ته مخ کړي ګیرا بزان تر مخ کې کړه سپینا ګیرا وا او الله ته به سلګو جړل او صبر یا الله نعمان تعالی خالی لاس در روان دی الله اس ور سره نشتا د نعمان د سپینه ګیره د الله د سپینو ډکو لحاظ وکي نو حضرت ابو هريره سوي چې کوم وفات کېږي جاړي نو صحابه ته غیر چا پیر دي وی حضرت ولې جاړي لک سات بس بده د محبوب پیغمبر مصطفی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي زمونږ سلام برسه صحابه بعضو ته خپل سلام پیش کړی دی چې رسول الله مبارک ته به ابو هريره جاړي سوي وی مرګ نه یریږي وی ولې وی سامان ډیر کم دی او سفر ډیر وګرځي دی سامان کم دی سفر سعودي ته جلال شي کال پس براش لندن تلاړ شي 2-3 کال پس براشي او چې د مرګ په سفر ورالې بیا واپس راتل نشتا ابو هريره یریږي ځان کې باجزي پیدا کې مولانا تکبر بنا کوي په خدای کبرجن مولا میں بدیش قسم ده کبرجن پیر میں بدیش کبرجن تبلیغی میں بدیشی کبرجن خان میں بدیشی متکبر میں د بلا نه بدیشي لاس میں ور سره ملاولو ته شوق ناراضي کبر بنا کوي عاجزی وکوي خپل کلی وطن تلاړ شي مشران علما به د غیب قدر کوي عزت وکوي دا بنه وای چې ما سبق وې دا د سویلې دي دا بوډا دي د نار صغیر دي پښتانه وي غوخه چې وسودي پته نه بهتره دغه مشران علما قدر په عزت وکوي احترام وکوي د دین تبلیغ نشر اشاعت به د سلیقې لاندې کوي دارالعلوم جامع ابو هريره بدنام نه کې مولانا عبدالقیوم حقانی بدنام نه کې خپل اساتذه بدنام نه کې دا عقل و تاریخ ولې سلیقې سره د دین ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه او باقی د دین خدمت کوا د ډوړی کې پروا و نه ساته ها ډوړی د چا لاس کې روای د شوق سره وای د چا لاس کې دا جاپان ته تلو
یو میاشت مخکې د سیل په نیت تللی وم خو هغه دوره زما مطالعاتي دورم شو هغه تبلیغي او دعوتي دورم شوه الله ډېر لوی خیر ورسو نو هغې دورې نه واپس رالم هلته لاړم نو یو سټور ته چا بوتلم وایي دغه درته وکړو شاپینګ نو ما نور شاپینګ پرېږدی دا پرتوګ کمیس او کوټ موټ او بوټان په پاکستان کې مې شته خو کې مې یو ځل چا تپوس وکړي په اعتکاف کې به څه خورو مې ګوپي پکې مه خوره د لکۍ راپسې چې وتړله په فیسبوک وي دی وایي چې په اعتکاف کې ګوپي خوړل ګناه او حرام دي ما کله ویل ما نه دي ویل ګوپي خو یو حلاله سبزي دی اعتکاف کې خورې خوړه کې مې دا و چې دا مسجد نبوي دی ګوپي دی خوړه نو هغه سیلی او زول طوفان سره نو دا تاسو ټول دا ساګونه او ګوپیان موپیان او مونږ چې ډاکټر لاړ شو نو مونږ ته د طاقت نه لیکي مونږ ته وی ملا صاحب دا شیخ خېټه لګه غوندې یو 10 کیلو کم کا ډوډۍ د چا 10 کیلو وای عزت چا سره دی شوق سره جون چا سره بچی چا سره زندگی چا سره اولاد چا سره ایمان چا سره بس الله ته متوجه اخلاص عاجزی دو نسخې دي الله بدل هر صدر کوي چې هغه کافر چې خدای له مقابله کوي خدای له زوی ګڼي خدای له لور ګڼي هغه خنزیران چې الله سره دشمنی کوي هغه له ډوډۍ ورکوي زما دا بچي چې د پیغمبر حدیث ته ناست دي دې له به رزق نه ورکوي خامخا به